Okay, dear students, today is our first lecture of human resource management. In this lecture, we will learn about what is human resource management, introduction of human resource management, why it is important, what were the definitions by famous scientists of human resource management, why human resource management is considered important in organizations, and other necessary information like this. As far as the lecture is concerned, the majority of the students said that it should be in our native language, Pashto language, so they can understand clearly because many of the students are from Afghanistan. So upon their request, I will record the lecture in Pashto language for a better understanding. Okay, human resource management. دې کې بچي دا وی کنه په انټروډکشن کې چې کله یو دوه خلک یا دونه زیات خلک درې څلور پنځه چې څومره خلک وي خو چې کم سے کم دوه خلک وي چې هغه کله هغه فارملی کار کوي او انفارملی کار کوي فارملی مطلب دا دی چې هغه خپل رولز ریګولیشن فالو کوي یو ټایم پنچوالټي وي دغه شان کارونه وي او انفارملی چې کم کې دا هر څه فیکټرز نه وي صحیح شو لکه یو څنګه سړی کور کې انفارمل اوسېږي دغه شان دی کار کوي نو دې ته مونږ وایو اورګنایزیشن خو هغه کار یو اوبجیکټیو لپاره کوي دا یو اورګنایزیشن دی نو د دې مطلب دا دی چې خلک چې کوم دي کنه نو هغه ستا اورګنایزیشن لپاره ډېر امپورټنت دي یا ستا د اورګنایزیشن یو امپورټنت پیلرز دي یا بیس دي یا فاونډیشنز دي صحیح شو څنګه د کور په څلور پیلرز باندې ولاړ داسې اورګنایزیشنز په خلکو باندې ولاړي ایته مونږ فاونډیشن وایو او کو سوسایټي لحاظ نو ګورین سوسایټي دا وایي چې د اورګنایزیشن چې کومه دا خلک په کار دي ځکه چې هغه بخامخه څوک خو به د هغې اوبجیکټیوز فولفل کوي څوک خو په اورګنایزیشن لپاره سپورټ خو په کار دی او خلکو لپاره اورګنایزیشن په کار دی چې هغې په یو ځای کې خپل کار وکړي خپل سکلز پالش کړي نو همدغه خلک چې کوم دي اورګنایزیشنز لیډ کوي دي اورګنایزیشنز کنټرول کوي دي اورګنایزیشنز مینیج کوي دي اورګنایزیشنز کې چې ټول خلک هغه موټیویټ کوي دی هغه اوبجیکټیوز فولفل کوي دی هغه ګولز فولفل کوي دی هغه لپاره نور اوبجیکټیوز جوړوي صحیح شو دغه کې همدغه خلکو ته بیا چې کوم اورګنایزیشنز کې داسې کارونه کوي چې کوم لیډ کوي کوم مینیج کوي نو هغه ته مونږ وایو هیومن ریسورسز او اوورال لکه سمپلی فارم کې مونږ داسې ویل شو یاره چې هغه خلک په یو اورګنایزیشن کې د هغې ټول اوورال مینجمنټ د خلکو ټول اوورال مینجمنټ دغه کسانو ټول اوورال مینجمنټ دې ته مونږ هیومن ریسورس مینجمنټ وایو اوس په دې کې دا وایي چې لکه تاسو څنګه ما د سوسایټي کانټیکسټ ویل کنه چې اورګنایزیشنز لپاره خلک په کار دي خلکو لپاره اورګنایزیشن په کار دي نو اورګنایزیشن کانټیکسټ کې دا وایي چې را چې کوم خلک انوالو دي په ډیفرنٹ اکټیویټیز کې په یو اورګنایزیشنز کې دنه هغه د اورګنایزیشن هیومن ریسورس دی صحیح شو کو هغه لیبر وی کو هغه میډل کلاس مینجمنت دی کو هغه لوور وی کو هغه ټاپ کلاس مینجمنت یا ټاپ لیول اف مینجمنت دی دا ټول چې کوم دي ته موږ هیومن ریسورس مینجمنت وایو خو د دې ټولو خلکو صرف یو ګول وي هغه ګول څه وي چې یاره دې ته چې کوم ډیوټیز ورکړي شوي وي صحیح شو دې ته کوم ریسپانسیبلیټیز ورکړي شوي وي دې ته کوم ټاسک ورکړي شوي وي دې ته کوم ګولز ورکړي شوي وي دې ته کوم اوبجیکټیوز ورکړي شوي وي دې هغه ټول اچیو کوي مثال په تور باندې تاسو چې کوم ګورم چې کوم افغاني سټوډنټس دي نو هغې څه کار کوي هغې میکسیمم ټایم دا کار کوي چې هغې لپاره یو دغه مطلب هغې لپاره یو سپیسیفیک ان جی اوز کې کار کوي نو هغې ته ورکړي چې تاسو مثال په تور باندې دومره خلکو ته دغه پولیو ویکسینیشن رسوئ اوس هغې خپل ټاسک فولفل کوي هغې سهار هم ځي هغې وروستو لایټ هم ځي خو هغې ته هغه ریسپانسیبلیټي فولفل کوي او هغې ته چې کوم اوبجیکټیو وي چې یاره تاسو په لیټ سپوز په یو صوبه کې ننګرهار کې یا پاکستان کې چې کوم پېښور تاسو پېښور به دا په 2 هفتو کې کمپلیټ کوي نو هغه دا د هغې ګول دی اوس هغې یو اوبجیکټیو څنګه کړي چې یاره دغه ایریا په دې رس کوو او دومره ټایم کې به کوو داسې به دغه بل ایریا په دومره ټایم کې کوو نو هغې مطابق هغې خپل ورکوټي اوبجیکټیوز جوړ کړي وي هغه اوبجیکټیوز چې اچیو کېږي نو ستا مین ګول اچیو کېږي داسې ریسپانسیبلیټي نه مطلب دا چې هغې خپل ټایم وله ورکوي ټیک شو خپل پلانینګ وله کوي هغه چې کوم ډیوټي اساین شوې ده ښه او دې کې دي دا وایي چې یاره هغه خلک هله هیومن ریسورس جوړېږي چې کله هغې خپل فزیکل سټرنث شو خپل انرژي شو خپل کمپټنس شو فزیکل سټرنث مطلب دا دی چې یاره هغه لیزینس پکې نه وي صحیح شو انرژي مطلب دا چې هغه ډفرنٹ آیډیا یوټیلایز کوي یا خپل مایند کیپاسټي یوټیلایز کوي صحیح شو
او کمپټنسز چې کوم هغه سره نالج وي، کوم هغه سره سکلز وي، دا هغه چې کوم اټیچود وي ټوورډز ا ورک، کار لپاره دغه کوم اټیچود دا دې ټول یوټیلایز کوي. او چې څومره دا یوټیلایز کیږي هغه یو ښه هیومن ریسورس جوړیږي. او هیومن ریسورس چې تاسو څومره ښه موبیلایز کړي هغې عمره تاسو د اورګنایزیشن چې کوم ګولز دي هغه اچیو کیږي، او تاسو چې کوم ډیزایر ریزلټس وو هغه راځي. اوس په دې کې موږ ته دا راځي چې یاره هیومن ریسورس مینجمنټ چې کوم دی دا صرف د یو کس کار نه دی، صحیح شو. دا خو یو کس خپل ځان لپاره هم کوي چې یاره زه یو هیومن ریسورس یم، نو زه به خپل سکلز اچیو کوم، زه به خپل زه به خپل ګولز اچیو کوم، نه لپاره به زه خپل سکلز یوټیلایز کوم، زه به خپل کمپټنسز یوټیلایز کوم، نالج به یوټیلایز کوم. خو دا د هر یو مینیجر رول هم دی، صحیح شو. د مینیجر رول څنګه؟ ځکه چې هغه سره یو ټیم کار کوي، هغه به هغه ټیم لیډ کوي، هغه به هغه ټیم کنټرول کوي، هغه به هغې له ډفرنټ ټاسک ورکوي، هغې سره به هغه کار کوي. نو دې کې مینیجنګ پیپل هم پکې ډېر امپورټنټ پارټ رول لري، صحیح شو. او بیسیکلی هیومن ریسورس مینجمنټ چې کوم دی نو هغه دغه ټول پرنسپلز، هغه دغه ټول پالیسیز، رولز ریګولیشنز او دې ټولو سره چې څومره کار دی، لکه د مطلب چې څومره ریلیټډ کارونه وي هیومن اسپیکټ سره، د پیپل اسپیکټ سره په یو اورګنایزیشن کې، دې ته موږ هم هیومن ریسورس ویلی شو، یا دا د هیومن ریسورس مینجمنټ یو کار دی. او د دې مین اوبجیکټیوز یا مین ایمز وي چې یاره موږ په یو اورګنایزیشن کې افیکټیولی او افیشینټلی هیومن ریسورس موبیلایز کړو، چې هغې نه ښه کار والو، په ټایم ته کار والو، ښه نه ښه کار وشي، په کم ټایم کې وشي، ښه طریقې سره وشي، صحیح شو. چې زمونږ فاینانسز هم پکې پراپر یوټیلایز شي، زمونږ پکې ټایم هم پراپر یوټیلایز شي، مونږ ته پکې څه ډیفیکلټي هم رانه شي. لکه اوس څنګه تاسو اگزامپل در کوم چې څنګه برینز والا دی، صحیح شو. آنلاین کلاسونه دي، یا مونږ تاسو لپاره اوس دا لیکچر ریکارډ کوو، ډېر سټوډنټس خپل لیکچرز هم اغوښتي وو، خو بیا هم هغې نه پس چې کوم دی نو ډېر سټوډنټس پکې نه راځي، یا ډېر سټوډنټس ته څه ایشوز وي، دا مونږ لیکچر ریکارډ کوو، چېرته اوس دا سبا شیر کړو، تاسو دا سبا دغه کولی شئ، لکه مطلب فور ایگزامینیشن پوینټ اف تاسو دا ریډ کولی شئ، ویلی شئ. اوس دې کې ډونلی ګبسن دا وایي چې د هغه ډیفینیشن مطابق چې هیومن ریسورس مینجمنټ چې کوم دی هغه بیسیکلی د هغې اوبجیکټیو دا چې اورګنایزیشن اوبجیکټیو دا دی چې تاسو یو ښه اکوایرینګ، ریټینینګ، ټرمینیټینګ، ډیولپینګ پراپرټي هیومن ریسورس ان اورګنایزیشن. اوس هیومن ریسورس ته مونږ څه ویلو چې هغه خلک هیومن ریسورسز دي، خو چې تاسو هغه خلک پراپر خلک تاسو اکوایر کې، صحیح شو، چې کوم صحیح خلک وي، چې کوم تاسو جاب لپاره، تاسو اوبجیکټیوز لپاره، تاسو چې کوم جاب ډسکرپشن باندې پوره راځي، تاسو چې کوم ګولز اچیو کولی شي، تاسو کوم اوبجیکټیوز اچیو کولی شي، تاسو هغه خلک اکوایر کړئ. بیا چې کوم ښه خلک تاسو سره نور شته زاړه یا نوي، تاسو هغه ریټین وساتئ، چې تاسو سره پاتې شي، هغه بل ځای ته لاړ نه شي، صحیح شو. او دې نه علاوه چې یاره چې هغه خلک چې یاره کوم تاسو سره کار نه کوي، مطلب هغه ریلیونټ نه دي، هغه تاسو لرې کړئ، دوی په تاسو نور خلک والئ. دا په اورګنایزیشنز کې دا ډونلی ان ګبسن وایي. خو آن د ادر سایډ ګیری ډسلر څه وایي؟ ګیری ډسلر دا وایي چې یاره د هغه ډیفینیشن سیم راځي، خو هغه صرف یو خبره کوي چې یاره تاسو هغه پریکټسز اینډ پالیسیز انوالو کوي چې دلته کې تاسو ټرمینیشن خبره کوله د ډونلی اینډ ګبسن کې. او ګیری ډسلر دا وایي چې نه، تاسو هغه ټرمینیټ کوئ، تاسو هغه ته پراپر ټریننګ ورکوئ، تاسو هغه ته پراپر ډیولپمنټ ورکوئ، ځکه چې یو کس ټرین کې مې بي هغه سکلز وي خو تاسو ته پته نه وي، مې بي هغه کې هغه کمپټنسیز وي خو پالش کول غواړي. تاسو داسې کار وکړئ، تاسو هغې له ریوارډ ورکړئ، تاسو هغه پریز کړئ، یو کس ښه کار وکړي تاسو هغې له اپریزل ورکړئ، تاسو هغې ته څه بینفټ ورکړئ، تاسو هغې ته څه ریوارډز ورکړئ. دغه لحاظ سره دی دا وایي چې یاره ایچ آر ایم مطلب موږ ته دغه دي چې کوم ډفرنټ پالیسي او پرنسپلز دي چې په هیومن ریسورس باندې اپلای کیږي، نو هغې کې همدغه راځي چې یاره تاسو پکې ښه ریکروټمنټ وکړئ، تاسو د هغې ښه پراپر سکرینینګ وکړئ، ښه ټریننګ وله ورکړئ، ریوارډز وله ورکړئ او اپریز یې کړئ. اوس هیومن ریسورس مینجمنټ ایولوشن چې کوم دا کله نه راغلی و، دا بیسیکلی رابرټ اوون او چارلز بیګیج. رابرټ اوون 1771 نه 1858 پورې، او چارلز چې کوم 92 نه 1871 پورې، 1791 پورې. دی هغه ټایم کې د دې لکه د هیومن ریسورس مینجمنټ چې کوم دا هسټري دا دی ایئرز پورې ځي، او په دې کې ډیفرنٹ خلکو کار کړو، د دې کنټریبیوشن لپاره، د ګولز لپاره، د ډیولپمنٹ لپاره ډیرو خلکو کار کړو. اوس په دې کې چې کوم دی موږ سره لکه ډېر انډسټریل ریولوشنز راغلي، په دې کې موږ سره ساینټیفیک مینجمنټس راغلي، په دې کې موږ سره کلاسیکل میتھډز راغلي، کلاسیک اورګنایزیشن تھیوري راغلی و، صحیح شو. چې دې کې بیا موږ سره ډېر ساينس لکه دې کې موږ سره ډېر موومېنټس وغیرہ راغلي، او په هغې کې چې کوم دی نو موږ دا ټول د هغې د وجې نه دا هیومن ریسورس مینجمنټ ډیولپ شوی.
خو هغه ټایم کې هیومن ریسورس مینجمنټ په خلکو په منه پیژنو نو پرسنل مینجمنټ په هم وته خلکو ویلو اوس چې تاسو دغه ایوولوشن کتل غواړئ تاسو سره بیسیکلی په دې کې فور ټرندز دي یو دی ارلی ساينټیفیک مینجمنټ بل ساينټیفیک مینجمنټ هیومن ریلیشنز موومېنټ او د نیو ایچ ار ام ایرا ارلی ساينټیفیک مینجمنټ څه ته وایي ارلی ساينټیفیک مینجمنټ بیسیکلی دا د پرسنل مینجمنټ اوريجن راغلو 18 سنچري کې چې دې کې ډیفرنٹ خلکو ډیفرنٹ چې کوم لیبرز کلاس وو یا دغه هغه خپل ځان په ګلډز کې دغه کړو اوس بیسیکلی دې کې ارلی ساينټیفیک مینجمنټ کې موږ سره دوه اسپیکټس دي یو دی ویلفیر کانسپټ بل دی انډستریل ریولوشن نو چې تاسو ارلی ساينټیفیک مینجمنټ میدان پوهیږئ تاسو ته پته لګي چې را په دې کې موږ سره دغه دوه کانسپټس دي یو کانسپټ دا دی ویلفیر کانسپټ چې هغه some prominent families who چې کوم business houses in UK دی دغه ډیولپ کړو او دا بل چې کوم سره انډستریل ریولوشن دی نو دی لیبر ایز ا کموډټي اغشته اوس لیټ سپوز تاسو نه یو کوېشن راشي ټیک شو جی چیرې what do we mean by welfare concept نو ګورس ویلفیر ته مونږ څه ویلفیر خو هغه شی چې کوم ګورنمنت سپانسر کوي وي یا ډیفرنٹ پروګرامز وي هغه لپاره یا چې کوم خلک نیډ کوي یا فیملیز نیډ کوي نو هغه لپاره دي دغه کړو چې په دې کې د خلکو چې کوم سکار دی هغه له هیلپ پکا دي څه نیډز دی هغه فولفیل کول دي نو دغه قسمه د مطلب دا قسمه یو کین سي انفارمیشن زمونږ په ویلفیر کانسپټ کې راځي خو انډستریل ریولوشن کې چې کله دی لیبر کموډټي ټریټ کړو دی وی چې نه لیبر خو تا کموډټي ده لیبر کې خو به ته بس هغه ته غشتیم شي ته خرڅولم شي خو د دې تغییر لکه مطلب تغییر رولز ریګولیشن سیټ کول شي چې په دغه ټایم برازي دغه ټایم باندې چې دا د کنډیشنز دي اذر دین دیٹ کوم دې سره ایکسپټ خپه خو دې نه کوي تا لپاره بل لیبر صحیح دا ارلی ساينټیفیک مینجمنٹ بیا ساينټیفیک مینجمنٹ رالو په دې کې ټیلر ډیر پرومیننت زمونږ د څو په ایچ ار باندې ځان د خپل غوړي هغه ته پکې ټیلر ورک هغه ته پته وي ټیلر په 19 سنچري کې دا کارو کو چې نه تاسو دې سره کار مه ساتئ چې تاسو هغه په ټایم راځي یا هغه دا ریسپانسیبিলিټیز دي هغه دا خبره وکړه چې تاسو د یو امپلوي پروډکټیویټي انکریز کړئ تاسو د هغه چې کوم انفیشنسیز دی هغه مینیمایز کړئ او چې هغه تاسو د ریزلټس زیات وروړي نو مطلب هغه ډیر زیات کار په آوټپوټ باندې کړو د ورکرز چې تعالی ورکرز آوټپوټ څومره درکړي د هغه باندې فوکس وکړه دې باندې فوکس مکو تاسو لیبر څومره دی تعالی هغه څومره غنټه کار کوي نه تعالی هغه ریزلټ څومره وروړي صحیح شو هغه تعالی اوبجیکټیو څومره فولفل کوي هغه تعالی ګول څومره فولفل کوي په سپیسیفیک ټایم کې دا ټیلر دا کار کړو بیا هیومن ریلیشنز مینجمنټ کې هغه داسې کار وکړو چې هغه د ټیلر ورک راوغشتو ټیلر ورک په آوټپوټ باندې نو هغه وی چې نه دا څه خو ټیک شو دا آوټپوټ خو دې کې بیا هم کله نه کله به لو پروډکټیویټي رااله نو هغه په هغه لو پروډکټیویټي باندې کار وکړو چیرته چې سیریز دي چې دا پروډکټیویټي بیا هم لو کیږي موږ خو دا غیر مطلب فیسیلیټی درته شته خو بیا هم څه فیکټرز خو وایي کنه چیرې دا پروډکټیویټي لو کیږي نو هغه بجای دی نو چې تاسو په هغه باندې کار کوي تاسو هغه پروډکټیویټي چې کوم ځای کې کله لو راشي یا ریزلټس کم اچیو کیږي یا آوټپوټ هغه مطابق نه راځي تاسو په هغه باندې کار وکړئ بیا په دې باندې یو سټډي شوی و هاوترن سټډیز 1927 and 1932 پورې هغه بیسیکلی یو فاونډیشن کې خود د هیومن ریلیشنز موومېنټ لپاره هغه کې دا ویلو چې را ولې څه الیمنټس کوم دي نو هغه پروډکټیویټي انکریز کول لپاره خدي اوس هاوترن سټډیز چې ته د دې باره کې پته شته ولن ګټه نشته پته هغه دا وګوري ته بدل ټیسټ یو کلمس درکم چې دی کې دی اورګنایزیشن او په دې یو ایکسپریمنت کړو چې شو چې الته پروډکټیویټي نه یو ځکه او مغه سیم خلک اول ټاسک ورکو بیا غي نیم خلک جدا کړیو هغه ته لایټینګ سیوا کړو او بل خلکو ته لایټینګ سیم پریخو نو هغه وکتل چې کله تاسو لایټ زیات شي تاسو پروډکټیویټي انکریز شي دغه شانتي په دغه بیس کې دی وی چې نه د کې ډیفرنٹ فیکټرز انوالو دي هغه هیومن فیکټرز چې کوم دي یا هیومن الیمنټس چې کوم دي هغه امپورټنت تاسو پروډکټیویټي لپاره نو بجای دین تاسو په هغه فوکس کوئ تاسو په ډیفرنٹ فیکټرز هم فوکس کوئ چیرې داسې ډیفرنٹ فیکټرز وي چې هغه پروډکټیویټي انکریز کولی شي دین راو موږ سره اچ ار ام ایرر رااله بیا چې کله دا هر څه دغه کیدون دی کې موږ سره د پرسنل مینجمنت او د اچ ار ام دا د موږ سره ډیر زیات ګرومینګ روان شو د خلکو ته د خپل رائټس باره کې د شخصي باره کې پته ولګیدا
نو په 1920s کې بیا یو اس کې پرسنل مینجمنٹ ایز ا سبجیکټ ټیچ شو او په دې کې ډیفرنٹ خلکو خپل ډپارټمنټس کولو کړي. اوس نن سبا چې تاسو ګوره تاسو د هر ځای کې کو یونیورسيټیز وی کو ان جی اوز وی کو ډیفرنٹ ارګنایزیشنز وی پرایویټ وی یا پبلک وی هغه خپل ایچ آر ډپارټمنټ وی مخکې و دا پرسنل ډپارټمنټس. نو په دې کې بیا دا ډپارټمنټ شروع شو خو د وجه نه 30s 1930s 1950s کې ډېر زیات ایکسپلویټیشن اف لیبر اپیر شو. صحیح شو. دا لیبر یونینز جوړ شو پکې بیا به دي بارګینینګ کولو مطلب ارګنایزیشن سره خو هغه سکسسفل هم و 1935 1960 پورې. بیا دې نه پس چې کوم پرسنل ډپارټمنټ دی دی یو ځای کار شروع کو چا سره لیبر یونین سره چیرې په دې کې چې کم دی نو د دوه پارټیز ریپرزینټیټیوز یا هیډز یا دی بناستو دی به کار کولو چې تر زموږ کار مون کمپلیټ شي او دی هغه میټرز هم سولف شي. دا سره ورو دی خبرو سره یا دی دغه سره د اچ ار ام ایرا بیگن شوی و. اچ ار ام ایرا 1950s کې چې کله جوړه شو نو د کې موږ سره بیسیکلی دغه 4 ټرندز یا 4 کانسپټس موږ سره تاسو په اچ ار ام ایرا باندې پراپرلی ځان کوی. نمبر 1 دی ورک اف پاینیرز، نمبر 2 دی هیومن کیپټل کانسپټ، درېمه دی کانسپټ اف کارپوریټ کلچر اینڈ نیو اچ ار ام. ورک اف پاینیرز کې پیټر چې کوم دی هغه بیسیکلی د انوینټر اف اچ ار ام کانسپټ هغه دا وی چې تاسو یو افیکټیو مینجمنت چې کوم دی هغه ډېر ښه کنټریبیوټ کوي ټول مینیجرز چې هغه یو کومن ګولز طرف ته لاړ شي. مثال په تور باندې په اورګنایزیشنز کې یو پراپر مینجمنت سیستم وي ٹھیک شو نو هغه به اتوماتیکلی مینیجر ته به هم آسان وي چې هغه خپل ټیم لیډ کړي، هغه خپل ټیم ته ټاسک ورکړي، هغه خپل ټیم کمپټنسیز یوټیلایز کړي. صحیح شو. او دا ټول څه لپاره کېږي؟ یو سپیسیفیک ګول لپاره زمونږ د اورګنایزیشن دا ګول اچیو شي یا زمونږ چې کوم دی د اوبجیکټیوز فولفل شي. او ډګلس مګریګر سوی هغه په دې فوکسونه کو هغه په سټریټیجیک امپورټنس باندې فوکس وکړي. تاسو څومره د پرسنل چې کوم پالیسیز د خلکو چې تاسو چې کوم خلکو لپاره پالیسیز جوړ کړي دي او د هغه پالیسیز تاسو د بزنس اوبجیکټیوز سره وګورئ، دا تاسو انټیګریټ کړئ، تاسو کمباین کړئ یو بل سره. نو هغه پالیسیز او هغه بزنس اوبجیکټیوز څومره یو بل سره انټیګریټ وي هغه عمر به تاسو اوبجیکټیوز فلفل کیږي، هغه عمر به ښه کار کیږي، هغه عمر به لیبر هم ښه کار کوي، مینیجر ته به هم اسانه وي. نو بیسیکلی هغه د پالیسیز او د اوبجیکټیوز په منځ کې چې کوم رولز ریګولیشن هغه انټیګریټ کو. او پیټر سویل پیټر دانوي چې هغه تاسو اف ار اچ ار ام چې پراپر تاسو افیکټیو مینجمنت وی چې یاره تاسو به ریسورسز بچاله ورکوي، کار بچانه اله کم ټایم باندې وخت کار اله کم څوک خلک په هایر کوي څوک خلک باندې هایر کوي د په دې باندې کار کړ. دا ورک اف پاینیرز دی. هیومن کیپټل کانسپټ چې څنګه ما مخکې تاسو ویلو چې یاره تاسو به هیومن کیپټل تھیوري وګورئ چې څو به هیومن کیپټل تھیوري نه کتل تاسو په دې هیومن کیپټل کانسپټ باندې باندې پوهیږئ. اوس دې کې دا خبره کوي چې یاره تاسو سره څومره ښه کوالیفاید خلک وي، څومره کمیټډ هیومن ریسورس مینجمنت وي، هغه عمر به تاسو ښه کار کوي، هغه عمر تاسو مطلب اکانومي ته یا خپل دغه ته ټول تاسو ډېر ښه کنټریبیوټ کولی شي، تاسو خپل ارګنایزیشن ته ښه کنټریبیوټ کولی شي. اوس بیسیکلی اول موږ ګورو چې هیومن کیپټل څه ته وایي. هیومن کیپټل هغه شی دی چې کوم کې ډیفرنٹ موږ سره مطلب د خلکو هابټس وي، د خلکو نالج وي، د خلکو سوسایټل کنټریبیوشنز وي، د هغې پرسنالټي اټریبیوټس شي وي، هغه دا ټول موږ ګورو چې په دې کې موږ یو ارګنایزیشنز ته یو کنټري ته اکنامک ویلیو ته موږ څه ورکول غواړو یا څه ورکولی شو. دې کې موږ بیسیکلی دا وایو یا هیومن کیپټل تھیوري ته موږ دا ویلو شو چې دې ته موږ تھیوري اف ارنینګ هم ویلو شو چې څومره سړی ګټي. صحیح شو. دې کې دا د یو پاورټي یو پاورټي میجر ډیټرمیننټ دی او دې کې دا وایي چې ارنینګ چې کوم دی هغه لږ نه سٹارټ کیږي. صحیح شو. ځکه چې خلک مطلب ځوانان نو هغه دومره ایکسپیرینس نه وي، هغه سره دومره نالج نه وي، نو هغه لږ ګټي. صحیح شو. خو چې هغه څومره هغه مطلب هغه ودې لګي ګټي ځکه چې هغه انویسټ چې کوم دا ځوانان خلک دي په هیومن کیپټل کې لیس انویسټمنٹ کوي. اوس سوري لیس انویسټمنٹ نه دی مطلب مور لایکلی ټو انویسټ. ٹھیک شو. دی هغه زیاتره په هیومن انویسټمنٹ باندې کوي یا هیومن کیپټل باندې انویسټ کوي. صحیح شو. چې څومره تاسو مثال په تور باندې اوس د یو کس ارنینګ ګوره د یو کس تاسو مثال په تور باندې سټوډنټس یې تاسو ګوره تاسو دې ته همیشه ګورئ چې
تاسو هغه شان د سکلز نشته، تاسو هغه شان د کمپټنسیز نشته. صحیح شو. ولې چې یاره تاسو سره هغه پالیسیز هغه پریکټس باندې تاسو په هغې باندې کار نه کړی، تاسو هغه ټریننګ نه میلو شوی. لکه تاسو خیال وکړئ ګوره چې ینګر پیپل چې که نه ینګر پیپل نو ینګر پیپل they are more likely to invest in human capital than older people. صحیح شو. دی په هیومن کیپټل کې زیات انویسټمنټ کوي ځکه چې یې سره ډېر زیات ټایم یې د ارننګ لپاره ډېر زیات لایف ورسره بینیفټس لپاره چې هغه انویسټمنټ وکړي، هغه کاسټ اف انویسټمنټ ګوري یا دا ډېر لو وذ کاسټ ان انویسټمنټ. دغه شان دی دا خبره کوي چې تاسو سره څومره کوالیفاید خلک وي، څومره کمیټډ هیومن ریسورس وي، نو هغه به ستاسو اکانومي لپاره ښه وي. صحیح شو. ځکه چې یو کس دی هغه کوالیفاید دی، هغه سره ایکسپیرینس شته، هغه تاسو سره لایل دی، تاسو سره کمیټډ دی، نو اتوماتیکلی هغه به هغې مطابق کار کوي. چې هغه هغې مطابق کار کوي، هغه هغې مطابق آبجیکټیوز فلفل کوي، هغې مطابق به تاسو چې کوم دی ستاسو اکانومي به ښه کېږي. دا تاسو کوی لکه د دې بک اگزامپل د جرمني او د جاپان ورکړی دی. نو که تاسو جرمني اند د جاپان وګورئ نو هغې د وار حوالې سره هغې بیا هم اکانومي سټرانګ وه، مضبوطه وه. ولې چې هغې سره کوالیفاید خلک وو. تاسو نن اوس هم نن سبا وګورئ د جاپان خلک چې کوم دي هغه ډېر کوالیفاید دي، هغه ډېر کمیټډ دي، هغې خپل ارګنایزیشن لپاره یا خپل کنټري لپاره ډېر زیات کار کوي. اوس کارپوریټ کلچر دی، کارپوریټ کلچر کې دي دوه اگزامپلز ورکړي دي. د یو بوک دی د آرټ اف جاپانیز مینجمنټ او بل بوک دی ان سرچ اف ایکسلنس. اوس دې زه تاسو صرف دې کې چې کوم اگزامپل ورکړي دي چې آرټ اف جاپانیز مینجمنټ کې دي دا وایي چې یاره تاسو چې څومره تاسو د شیرډ ویلیوز د مینجمنټ او د ورکرز هغه بیسیکلی موږ سره د جاپانیز مینجمنټ یو سیکرټ دی چې هغې به خپل ځان څنګه مینج کولو، هغې به کار څنګه کولو، هغې به ګروث څنګه کولو. دې کې بیسیکلی دا وایي د شیرډ ویلیوز اف مینجمنټ او ورکرز. او چې کوم ان سرچ اف ایکسلنس دی دې دا خبره کوي چې یاره ستاسو چې کوم سکسسفل کمپنیز دي هغه څه وجې د مطلب ښه شوي یا څه کم فیکټرز چې هغه هغې ډرایو کړي وو، هغې دا وایي چې یاره چې کوم د منیجرز ویلیو ده، صحیح شو، that were driven by the manager's value and achieve productivity by paying close attention to the needs of their people. اوس چې د منیجرز ویلیو څه ده ټیک شو، او چې کوم پروډکټیوټي اچیو شوې ده دا هله کېږي چې کله تاسو د خلکو د نیډس ته تاسو چې کوم امپلویز تاسو د هغې نیډس ته وګورئ، تاسو هغې نیډس باندې ورک وکړئ. اوس نیو ایچ آر ایم یو ځل بیا ځو دې کې د اولني کې څه شی د منیجمنټ او د لیبر شیرډ ویلیوز دي، بلکې د منیجر ویلیو او پروډکټیوټي به هله ښه اچیو کېږي چې کله تاسو د خلکو نیډس ته وګورئ، د هغې ریکوایرمنټس ته وګورئ. نیو ایچ آر ایم ایرا بیسیکلی په دې کې موږ دا ویلی شوي دي چې نن سبا ډېر زیات چینجز راځي، ګلوبلایزیشن حوالې سره وګورئ، ټیکنالوژي حوالې سره وګورئ، پروډکټ لایف سایکل حوالې سره وګورئ، ډیمانډز حوالې سره وګورئ، سپلای حوالې سره وګورئ، ډېر زیات چینجز راځي. نو په دې کې ډېر زیات خلکو ته ان امپلایمنټ رالو. اوس لکه کرنټلی تاسو نن سبا وګورئ چې ډېر زیات ان امپلایمنټ دی په هر ځای کې. دغه ځای کې بیا دی لیبر یونین ریلیشنز رالو پکې یا یونین مینجمنټ ریلیشنز پکې رالو. نو په دې کې ولې په دې کې ډېر خلک ډي موټیویټ شي وو، هغې ته به هغه موټیویشن فیکټر نه میلاوېدو، هغې به مینجمنټ باندې ټرسټ نه کولو، نو هغې به بل ځای ته اپلای کوله، بل ځای ته بل ارګنایزیشن ته به روان وو، صحیح شو. یا به هغې ته به دومره هایرارکل پرابلمز وو چې هغې به خپل مطلب ټاسک کمپلیټ کولو لپاره یا خپل دغه لپاره به هغې ته پراپر ټایم نه میلاوېدو. لیټ سپوز تاسو سره یو هیډ تاسو به هغه ته ریسپونډ کولو، بیا به هغه بل چېرته ته تلو، خو تاسو ته به پراپر اپریزل هغه شانتې نه میلاوېدو، تاسو ته به هغه شانتې ریوارډ نه میلاوېدو. تاسو به اتوماتیکلی بیا په منیجمنټ باندې ایشوز راځي چې یاره دې موږ سره منډه کومک نه کوي یا موږ دې سره ډېر ښه کار کوو خو موږ ته دغه شانتې ریوارډ نه میلاوېږي. نو دې ځای کې بیا ډېر پرابلمز راغلي وو. دې د وجې نه چې کوم دی نو امریکن چې کوم بزنسز وو دی بیا په څه باندې کار وکړو، دی بیا په مینجمنټ هیومن ریسورس باندې چې دا خلک به موږ څنګه مینج کوو، دی بیا په دې باندې کار وکړو. چې دی په دې باندې کار شروع کړو نو هغې لپاره هغې ته پته ولګېده چې یاره چې کله موږ هیومن ریسورس مینج کوو یا د هغې په مینجمنټ باندې کار کوو، زموږ پروډکټیوټي به هم انکریز کېږي او موږ به کمپټیټیو کېږو انټرنلی اینډ ایکسټرنلی. انټرنلی خو دا چې تاسو چې کله یو امپلوی ته ریوارډ میلاویږي اتوماتیکلی یا موټیویټ کیږي، نو بل
امپلوي به هم هغه سره سترونګ کیږي، هغه به هم ګوري چې دا خو دته خو ریوارډ ملو شته د اپریزل ملو شو، هغه به هغه مطابق کار کوي خپور هغه د وجه نه هغه هم ګروم کیږي، هغه سکلز به هم ګور یا کمپټنس به هم ګروم کیږي. اکسټرنل د ډیفرنٹ کمپټیشنز رالو چې تاسو مارکیټ کې څومره ښه پروډکټس خو سروسز ورکوي چې نور خلک هم راځي. ایچ آر ایم لټریچر حواله سره وګورئ، لکه بوکش حواله سره یا اکیډمیک حواله سره وګورئ. نو دا و مخکې پرسنل اډمنسټریشن صحیح شو یا پرسنل مینجمنت، دا رو بیا دا ټم زګه چې په دې کې مونږه پریکټیکل کارجات را شروع کو، په دې کې مونږه دغه په ویلیوز، دغه په پالیسیز، دغه په کمپټنسیز باندې کار شروع کو. دې سره بیا او الته مخکې مونږ ویلو چې هیومن ریسورس مینجمنت چې کوم دی هغه پیپلز دی، نو دې ته بیا خلکو شروع کو یار دا هیومن ریسورس مینجمنت دی. او یو کې هیومن ریسورس مینجمنت 85 او 86 په منځ کې راغلی چې کله دی هغه کمپټیټیونس او یا ریسیشن حواله سره هغه باندې ریسیشن سره راغلی. اوس دغه ټول چې کوم دی کنه بیسیکلی دغه ټول موږ سره هیومن ریسورس مینجمنت دی. نو هوپفولي تاسو دا لیکچر نمبر 1 چې کوم دا به تاسو په دې باندې پوه شوي یې. دا جست سمری ما خو کلاس اغشتو په هغه کې ما دا ډېر ایکسپلینیشن سره ډیفاین کړو. خو دا هغه سټوډنټ چې کوم کلاس نه دی اغشت دا غي لپاره دا لیکچر د ما یو ان هر یو کو چیرې تاسو ویډیوز اپلوډ شي سټیل تاسو ته بیا ان شاء الله چې چاته دغه زما نمبر تل پروت دی یا خپل کوارډینیټ نه زما نمبر والی زه به تاسو ته بوکس وغیرہ ما ټول ډاونلوډ کړی دي ډیفرنٹ بوکس کنه زه به تاسو له هغه درکم ډیفرنٹ کیس سټډیز دي ډیفرنٹ آرټیکلز دي تاسو به هغه وګورئ او کو نو څه کوېشن نه بیا تاسو په واتس اپ ګروپ کې تاسو کولای شئ اپ کمینګ کلاس چې تاسو پای کې تاسو کولای شئ.